فإن قال الدار يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد. ولهذا الذي وجنا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين فی پدی مسئلہ کی اختلاف کرے دے چھ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل رأى ربه آیا لیدل دے خپل رب لرام لیلۃ المعراج ام لا پشپد معراج بانی کنی دے لیدلے دا دلیل شو پکم مسئلہ بانی دا دلیل شو پدی مسئلہ بانی چی رؤیت دا باری تعالی محال ندے رؤیت دا باری تعالی محال باید چی اختلاف نو اتفاق دا صحابہ پن لیدلو باندے لیدلے دے پیغمبر علیہ السلام رب لرو کنی دے لیدلے اگر کہ مذہبون بیانو خدا اختلاف دا صحابہ خود دلیل شو پدی خبر باندے چی را لیدل محال ندی لیدل محال وینو دی صحابو بخپل ما بین کی او بلتویلے وی چی یورو را لیدل ندی محال نو اختلاف پکی ولی کوئی چی لیدل ایدی لیدلی والا تبیدا دلیل ویلے دی اللہ والاختلاف و اختلاف چی دے بالوقوعی پا واقع کی دو کی چی دا رؤیت دا باری تعالی دا رسول علیہ السلام دا پارا واقع شوی و کنو واقع شوی دا اختلاف دی وقوع کی چیزے دلیل الامکان دا دلیل دا امکان دے دا رؤیت محکم دا دلیل شو اس رضا رؤیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت لرا سلور مذہبون دی رؤیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ لرا چا اللہ لی دے دے کنی دے لی دے پدے کنا سلور مذہب والا رنبے مذہب دا عائشی صدیقی دا عبداللہ ابن مسعود دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے دیو دا نپی قائل دی چپا شپد معراج باندی اللہ ندے لی دلے او سورت نجم کے جکم راغلے دے آیات آغی و حمل کئی پر رؤیت جبریلیہ باندے نہ پر رؤیت الہیہ باندے جبریلی لی دلے دیو خدا ہوئے دویم ادادا چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما او داغ شاگردان او حضرت انس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حسن بصری ابو الحسن اشعری دیو دا اثبات دا رؤیت قائل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج پشپا باندے اللہ لی دلے دے او اللہ ولخفل دیدار ورکڑے دے دا آیات دا صورت نجم محمول دی پر رؤیت خداوندی صحابہ کرامو کی خود خبر واوری درے مڈل دا صحابہ کرام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنا دا نفی او دا اثبات دوان قسم روایات راغلی دی او کو مسلم شریف کی دا دنا رانا خود یو روایت دا سدے چی نور انا اراہو نور دے زبے سنگوینما نور انا اراہو نور دے زبے سنگوینما نور خون رنا خون دی دلش تاسو دے رنا کی دیوالو نہیں خو رنا خون نہیں دویم روایت راغلے دے چی رأیتو نورا ما نور لیدلے دے نور دا اللہ نور بس رؤیت الہی رأیتو نورا مسلم شریف راغلے
او چا په دغه نور ان اوراه کې دا ویلي چې دا اثر کې نورانی اوراه دی. نو درې مذهب دام د صحابه کرام دی چې دینه دوانه قسم روایت را نقل دي، لیدلې هم دی او نیم دی لیدلې. الحمدلله. سلورم مسلک شکم دی غاز بازی علماء دی چې علامہ قرطبی رحمه الله په المفهم شرح د مسلم کې راجح قرار کړی دی چې هغه توقف او سکوت دی. قرطبی پیژنې کنه پیژنې څوک دی سویک دی تفسیر قرطبی کتره دی د دغه قرطبی استاد دغه شاګرد دی دا مفسر او دا شارح د احادیث د شرح د مسلم کړي زبردست نصیب علیه رحمت دا یو استاد دی. ها قرطبی دغه استاد قرطبی چې دی د سکوت او د توقف والا قول دای راجح ګرځولې ای تکړه راجح. او په نزد محققین او عالمانو باندې دویم قول راجح دی. دویم قول د چا ابن عباس په قران دی خپويږي، حضرت انس او د ابن عباس شاګردان ابن عمر، حسن بصری، اشعری دا ټول دا وایي چې علیه رحمتا چې اثبات د رؤیت چې الله په خپل دیدار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورکړی دی او دغه مضبوط دغه چې کوم دی راجح قول. حضرت مولانا محمد امیر رحمه الله تعالی فی جنې ها څوک کوکاروی سے اخو محمد امین دی او دا محمد امیر بجلیگر عاشق رسول رحمه الله تعالی نو دا فرمائی چې شمس الحق افغانی شیخ التفسیر د دارالعلوم دیوبند شیخ التفسیر د دارالعلوم دیوبند د بیمارونو زه د بیمار پر سیل راغلم چې بیمار پر سیل دا اشمداران د خوري لی شخصیت کنو قاضی فضل الله سے وی چې د ملاقات لازم یل دغه شیم تلی مو ډېر په وسو باندې مې زی معلوم ما به کوم د شیخ التفسیر افغانی سے تاسو ټول شمس الله افغانی چې چا باندې چا برته چې دغه طرف تلاش دغه طرف ولند دا چې دا چې کور خواله نږدې ورلما نو ما تاسو وکړو کسانو ویل چې نی په نو یو په کې ویل الکه ویل دا ویل شمشوله استاد یادې دې کله راوي بیره ته کور وکړو نو دا خلک داغه د قدر نه خبر نو چې دا شمشوله استاد دې کله ران لوی شخصیت تیر شوی لوی شخصیت دا د دارالعلوم دیوبند نه چارتدي تر اغلی او دلته چې کوم دی یو ځای کې پروګرام د واده هغه زمانه کې به دا ودونی کې دا پروګرامونه ډیرو ټول شپه به بل تقریرونه کېدل مقررین او څوګړې دغه نه مصیب علیه رحمتان چاوی چې لکه دا ملمه د دلم په کې ټیم ورکو چې نه بس صفات یې نه لګي ملمه صفات لګي څو ورځي نه ورځي څنګه ساته زب هر حال به لټیم ورکړو چې دې په منبر کې نه څوی په ټول قرآن شریف د تباس وکم که په یو آیات د تباس وکم که په یو حرف د تباس وکم تاسو یې راته وایي چا به आवाज ورکړو چې بس په حرف را تباس وکړه شروع یې وکړه او د ویل نون او شروع هغه شپې په ټول وکړل او به ویلي چې دې کې د نیمه نه زیات مباحث پاتې شو په دې به مقصاده کلمې وته دې باس وکړه د دې نه چاته پوسو کو ویلي دا شیطان خو ټول د سر او د خپونه لعین دی څنګه دی رانه
نو د ته په پیدا کولو کې څه حکمت کېدی شي؟ ای لقد سألت عن امر عظیم. تا خو د غټې خبرې ته پوه شو که په دې ټینګ باندې تا ته څه جواب دی؟ نو صاحب علیه رحمته بیا یې داسې کار وکړو چې هغه ته یې ویل چې بس د نن نه بعد جمعې مانځله راځه. نو 14 جمعې په دې بیان وکړو چې دا شیطان دا خو خبیث په نظر راځي، نو د ده د پیدا کېدل خو ټول په ظاهره شر ښکاري، بیا د ده پیدا کېدلو کې خیر دی، د الله حکمت دی. نو هغه حکمت څه دی؟ نو په هغې 14 جمعې بیان وکړو او 14 واړه کیسټې هغه د یو مولا صاحب سره موجودې وي. هغه مولا صاحب چې کوم دی اقرار کولو، ما ولې مضبوط پهلوان وکړه چې هغه ته د هغه انکار مشکل و، خو بیا یې هم هغه ته انکار وکړ، نه خبر دا اوس هم ښایسته علم پکې نو ما ویل نه دي په خپله باندې چې څه پیاده حاصله کړه، نه دي بل څه دغه وکړل او پاتې که پیاده خو څه حاصله کړه. دا علومه علمي مباحث دي چې ته فکر یو بل سپینګیري راته دغه کوله، دا خبره کوله چې شمس الحق افغاني ته نو بچا ته پوښتنه کوم دا به چې وړه جواب دی نو یې زمونږ مولوي صاحب ډېر مجبور کړی چې ته دا ما عادت دی نه موږ ته به وایې رښتیا البته چې زما نه د څوک دا تپوس وشي که نه نو دا ټول دې کتابونو کې دا تحقیقات دا د دې دغه سم هغه دریاب غونته کې زما دې مخې له راشي دې ته چې د کوم ځای نه درته دا جواب شروع کړم په دغه لیولې ورکړم که په دې ورکړم که په دې اندازې ورکړم. دې ته وایي شیخ التفسیر د بر صغیر په سطح منلی شوی شیخ التفسیر شمس الحق افغاني رحمه الله تعالی. کدیران چاته دې کې لوی شخصیات شي زمونږ شیخ الشیخ مفتی شهزاده رحمت الله علیه هغه ته چې دا بایپاس چې دی روډ ته دغه شوی دی دلته دغه جومات دی، جومات نه شاته خیال وکړئ چې ستن چې لګېدلې دغه ستن خواله ورشه د هغه خبره به درته میلاو شي. او شمس الحق صاحب خبر له تللی است ولې په سوني پیرې به زما په خیال کړی شمس الحق افغاني نو هغه نه وایي د هغه بیمار پرسۍ له رالمه نو چې رالمه نو بس هغه چا ته ویل چې بس دی راغلی دی د پېښور نه ملا صاحب ستاسو د پوسټ نه راغلی دی ویل دنې را پرېږدي چې راشي نو زه ورغلم نو بس تپوس مو ما لاشه موقع ده یو اهم مسلې تپوس مې ترې وکړم. ما ورته وویل چې صاحبه چې د دې معراج په شپه باندې الله پاک جل جلاله خپل دیدار رسول الله له ورکړی دی که نه یې دی ورکړی کتابونو کې خو مطمئن نشو. وی ما ته افغاني صاحب ویلي چې مولا صاحبه د کوم ځای نه راغلي د پېښور نه په خپله راغلی که ما راګوښتی وې په خپله راغلی که دا چکر دله ما درکول. ما ورته ویل جي په خپله تاسو خو راته څه نه دي ویلي نو ویل ته د پېښور نه تا دا مزل په خپله طبع باندې وکړه دې ځای پورې او ما هم درته نه دي ویلي په خپله طبع او ځای هم نږدې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لره خدای څومره اوږد سفر دغه کړی دی څومره اوږد سفر یې وله ورکړی و الله وله ورکول. اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام نو وی تا دې لږ ځای کې تا ته ما ځان وښودلو نو الله تعالی چې دومره ډېر ځای ګرځولی دی او الله غوښتی دی نو بیا څنګه الله پاک به خپل دیدار نه ورکړي. ما ویل صاحب اوس مطمئن شو دیدار باندې اوس مطمئن شوم چې واقعا پیغمبر علیه السلام در الله پاک جل جلاله خپل دیدار دا د شمس الحق افغاني صاحب نه څه شو ملا صاحب دلیل او په ښایسته دغه باندې دغه دا نه معراج کیسه خو روانه ده خو د مخکې نه خیال د لږ پی کومه چې معراج معنا دا نه ده کړي چې دا پیغمبر علیه السلام خدای ځان ته رابللی زه خدای په عرش باندې نه دی چې ځان ته یې رابللی لنريهم من آیاتنا قدرتونو دپاره دغه کړی دی. لکه ما ورته بلا تشبیه تا ته زه دغه در کوم مثال در کوم بلا تشبیه لکه دې راغلی
بلا تشبیه دادی مولا صاحبا چې کتا بس داسي خسته سبق ویل او خسته امتحانونو کې خېخې نمبر واس راځي چې چکر دلګا بو دې زمو ورو ته دي خو زینو تاو مدانی زاري ته وخم به ته نو دا معنا نه چې کزان لمي بل لګي چې په دې کندي باندې ناتې مته مې التزام ترو بل دي کجرانه مولا صاحبا چې کجرانه دا چې هونه لګینی چې ما ځان لرا تر بل دې چکر مې د لګار کو دا بلا تشبیه یو مثال شو ځینې کله دا ناتخوانان لکه په دې ناتونو کې ډېر عجیب خبرې لکه زمونږ مليان هم دي مونږ یې ولیکنو لکه دا ناتخوانان وایي نه وایي شاعرانو جوړ کړي خو که شاعر خو عکس مولیا نه یې کړ په دې خبرو اترو باندې هغه ذهن کار نه ورکوي نو اوس د خلکو لکه د سوچ او فکر جوړ شي ګنې چې خدای پاک العیاذ بالله په عرش باندې دی او بر دی او لاندې نشته او ځان یې را بللی دا څه نه ده که نه لنریه من آیاتنا دا چکر یې ولې د قدرتونو او د نظاراتو د ښودلو عرش یې ورته وښودو جهنم یې وښودو جنت یې وښودو اسمانو یې وښوده سدرة المنتهی هاي خود لنا آشنا شدين وتوكل پیغمبرانی وتوكل البيت المقدس وتوكل غير الجبا معراج چې راشه ته بخبره بتاسو ته پته ولې انت مبحث کو چې لري تر قدر به تم ته معراج په بهر حال په مسله باندې فيه شروع رؤیت یې شوی دی په دې باندې بل دلیل واور مولا صاحبا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلو اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد دې کوي د تعجب څخه خبره ده الله تعالی یې خاصه تقسیم کړی دی خلت دوستانه ورکړي د ابراهيم عليه السلام هغه خلیل الله ګرځولې دي او موسی عليه السلام کلیم الله ګرځولې دي او رؤیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور کړی دی نسائی شریف 11475 نمبر روایت دی یو نسائی صغرا ده یو کبرا ده دغه کبرا وای بل روایت صحیح ابن خزیمه راوړی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم رآه مرتين الله پاک دو پیری دی ها مرتن بفؤاده ومرة ببصره یو طرف ته په فؤاد او بل طرف ته په بصر رواه ابن خزیمه حسن بصری رحمت الله علیه با قسم ورلو په نوم د الله جل جلاله باندې چې د قدر محمد ربه محمد صلی الله علیه وسلم خپل ربي د معراج په شپه دی درې او الله ورله خپل دیدار ور کړی دی مسند عبد الرزاق چې دا غدا قسم را نقل مسند زه قسم یو مسند عبد الرزاق دی یو مختصر المصنف د عبد الرزاق اوس عرب دا مصنف د عبد الرزاق کی کار کړی دی مختصر المصنف جوړ کړی دی نو چې هغه ما وکړو نو اندازه مې معلومه کړه چې په مصنف عبد الرزاق کې د احناف کوم دلایل هغه ذکر شوی مختصر المصنف د عبد الرزاق دا یو ځان د مولوی سے مبحث دی چې دی په خوا موږ سره څونه زیاته شوی احناف زموږ کتابونه خلق ختم کړو چې موږ دي طالبان ته مشکات وایي چې تاسو ذره به ذره په حنفیت شکی نو ماته وایي هر څه ته خستا تلفي سره ثابت دی خدای په فضل راځه علامہ آلوسی رحمہ اللہ پر روح المانی کی وایي وای د امام محمد د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه بچا تپوس وکړو هر کله به چې ته وکړو نو داغه جواب په یو ناشنا اندازو چې چا به تپوس وکړو چې امام سے هل رأى محمد ربه ليلة المعراج نو هغه به ته جواب کې څه ویل رآه 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 تر کومه به ساخه منقطع شوی نه و اخی پوری بلګي ور اخر دا به ویلا دا چا ویلی علامه علوسی روح المانی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مرفوع روایت راغلی دی چې رسول الله فرمایله لقد رأيت ربي عز وجل ما الله تعالی دی مستدرک ته حاکم را نقل کړي مولوی صاحبہ دا احمد بن حنبل سے نبی چا تفوس کو چې بي اي شيء يتبع قول عائشة
توی چې رآه نو عائشه صدیقه چې د دې نه منکره ده چې جبرئیل لیدلی دی الله یې نه دی لیدلی نو د بیا به د عائشې غونته کې د پهلواني لوی عالم قول په څه باندې دغه کې جواب کې او په څه باندې بیا دفاع کې ټیک دی هغه خو وایي عائشه صدیقه چې من زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم رأى ربه فقد اعظم على الله الفريه خدای باندې غټ دروغ وي فقال احمد بن حنبل دي سائل ته جواب ورکو يدفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت ربي عز وجل رواهم الحاكم في المستدرك وقول النبي اكبر من قولها او رسول الله قول داریر غټ او د طاقت والده د قول د عائشہ صدیقه د عائشہ صدیقه قول په قول النبي باندې رات کو نکدرا دا محمول دی په علم د عائشہ باندې تکل الکه په دې مشکات شریف په دې حاشیه کې د مرقات په حواله باندې راغلي دي چې پیغمبر علیه السلام په دوا کې د لاسونه د سینې نه زیات نه دي وچت ابن عمر و رسول الله سلام د لاسونه د سینې نه زیات نه دي وچت کړي نو دلته مولا علی قاری وی محمول علی علم ابن عمر دا د ابن عمر په علم باندې محمول ابن عمر ته په علم کې دا نه وجه دي کړي یا مطلب دوم نړۍ وچت کړي دي چې دا ترخونه مبارکان ښکار شي دا ټول چې محمول شو په چا باندې په علم ده بلا نه ظاهر دي چې صحابي او یا نه کوي دا محمول دي داغه په علم باندې داغه په علم کې دا نو چې د چال شوی دی عالم کې هغه چل او شي لکه بل مثال به دا ویما چې عائشه صدیقه او چې پیغمبر علیه السلام صرف یو پیر ده د منځونه چې کوم نه په اول او په اخر وخت کې د خپل ټیم نه بدل لك اول او اخر کې دریم بل به نه دي کړی موږ دغه ځای کې وای محمول علی علم عائشه هغه څنګه دوه پیری کړی یو پیر جبرئیل چې را یاقب جبرئیل هغه یادې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امامتی کوله په اول وخت کې سبا منځ کو به سبا لورت کې په اخر وخت کې وکړو ټول منځونه د څه وکول دا دوانه ما بین هذین الوقتین دا استاد امت لپاره او استاد لپاره د مان د تیم او یو پیر یو سړی راغلی په مشکات کې بل روایت راشي او چې د وختونه کوم دی موږ څه دوه ورځې سارشه نو یو ورځ یو ته یو ټیم موږ په اول او بل ورځ ته په اخر ټیم کې وکړو بل چې لارې قوم ته بس دا ټیمونه وخیره دی په مابین کې ټیم دی او د په مابین کې منځ کوي نو عائشه صدیقه صرف دی وی په فایده ده اعلان کې په صحیح حدیث کې دا رضی الله عنه محمول علی علم عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایلی چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ولاړ اورل بول کړی نه دي چې چا د توې چې په ولاړ باندې بول کړی فلا تصدقوا دا تصدیق مکوئ حالان کې روایت ده د خزیفه رضی الله تعالی عنہ چې اتى النبي صلی الله علیه وسلم سباتة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناسيته وخفيه هدايه کې مداشره هدايه کې د مغیره بن شعبه نقل کړي هدايه کې دغه روایت د مغیره بن شعبه په حواله ویل دي د خزیفه رضی الله عنه نقل اتیج ځای په هدایت د کاتب نه خطای راغلی ده تاسو تشریحونه نه دي کوي به تفاته وایي الا بخبر چې تعالی جبیله تعالی جبیله تعالی جبیله دغه دوه خیرته دغه دراله نو ملاته په مطلب باندې پیښ ولې کنا نبورا ويتبع بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي اكبر من قولها فتح الباري اتمجل شي سوچي دغه لا صفحه دا تمجل شي سوچي دغه لا صفحه بدا مساله واو بدا مساله دا د سیب علیه رحمته چې د الله جل جلاله د لیدل په خوب کې کیږي کنه کیږي په خوب کې کیږي کنه کیږي په دې کې سیب علیه رحمت درې مسلک دي عبد الله حرری وتویغه په درې اقوال را نقل کړي یو قول په ان دار سیب چې لا يجوز الله تعالی لیدل په خوب کې ناروا دي چاوي چې مان الله پاک دې دلې دې دا خبره ټیک نه ده
ولدا خیالات دي خوب او الله منزه عن الخيال والمثال الله تعالی د دین پاک نکړي قاضی خان لیکلی دی معتبره فتاوا ده قاضی خان من قال رأيت الله في المنام چا چې دا ویل چې ما الله په منام کې لیدل قال ابو منصور ماتوریدی هذا الرجل شر من عابد الوثن هغه د بت عبادت چې کوي دا غنم بدترین فتاوا قاضی خان په هامش هندي دریم جل او 424 خلاصة الفتاوى وتوي سلورم جلد 39 کی وای فرؤية الله تعالى وتقدس في المنام تكلموا فيها قال بعض المشايخ يجوز لا جائز ہے اغینا امام زاہد السفار الانصاری او اکثر مشاهد سمرقند وی لا يجوزون ذلك حتى قال شيخ الامام ابو منصور ماتوریدی من قال هكذا وهو شر من عابد الوثن وعليه المحققون من مشايخ بخارى منهم جدي ابو امام زهير الدين الكبير بهر حال خو یو ډله د عالمان فلا يجوز باندې ولا عرض دویم قول دا دی چې په غیر د شکل او د صورت او د کیفیت او په غیر د لون او د مساحت او د مقابلینا نو دا صحیح دی او زموږ د ډیرو زیاتو اکابرونو دا را نقل امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ الله دیدار ننان میں پیری اکول فسلم ذلبتی تپوس کو چې فورز د قیمت بنیجات تصیح نو توی ویل چې نجات به پدا نجات به تصیح قرآن امام اعظم سے پوچھ دے لذا واړوي څلورم غحافیه غوت تر کې دا کړ څلورم غلا واړوي دي سبحان الابدی الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان من بسط الارض على ماء جماد دا کلمات نه دي ځکه نو لزان دا چې باور اخته نو لزا راوړ چې د تدرویخ مو دا کلمات یاد کې چته یو پیره په دوره دی وېس خدای بندګان احمد بن حنبل نان میں پیریوډي کومې تپوس پته کوم فسلم نزي تپوس کې پسوي په فزما په کتاب باندې وای به فهمن کې په غیر په فهمن کې په غیر د فهم د الله کتاب دی غي کې خوشو او په مینه محبت باندې مسکار څه ملاسي برابر کار برابر دریم قول دار مولا دایبا چې دا دویم قول خداو چې په غیر د شکل او د هيئت او د صورت او د کیفیت او په غیر د لون نبی جیز دیږي جیز نه دریم قول دار چې سره د هيئت نه چا دا وکړم دام جایز خدا نو چې ګینه د الله لپاره هيئت او شکل او صورت شته مخ په قاعده کې ویل چې صورت والا الله پاک نه صورت والا الله پاک مگر کله ټیم ته خیال کوو صورت والا الله پاک جل جلاله نه دی فکر دې خو یو شی صورت نه لري او تاسو د غتیف په بل شکل کې ومته لکه ته چې علم اینې نو علم شکل او صورت نه لري او په خو کې وساته د په شکل لري او بیا دا چې په چې رسول الله د صدر کې ویس چې فریالها من تعجب فکر نو ګوره علم دغه نه لري مولا صاحب علم صورت نه لري علم تاسو روانه تاسو دا علم تاسو روانه تاسو یې نه یې بل څوک نه چې لکه دا پلان کې دوه مولا صاحب را له نو غټ علم سره روانه ټرک یې روان شوی د فاته وګینی نه کوم شیطان وي بچي کوم زراوي شي دا هو د مخالفت دا خپل شیطان په دغه جرا چې خودي کې کام المرجان احکام الجان ته څه نو مولا صاحب وی بیا هم چې د شکل او د صورت قائل نه دی د الله پاک خو به په خوب کې صرف په خیالاتو کې په شکل صورت کې درې نو به هم لغړی دا جایز دی لکه د ابراس ولې وی چې لکه اکثر دا وریز رڼاګانې چوکویني دا چې دیدار د باری تعالی دا درې مسلکونه چا نقل کړی دي عبد الله حرری العقیدة السنیه في شرح عقیدة الطحاویہ
166 نمبر صفحه کې واما الرؤيه في المنام فقد حکیت حکایت شوی د کثیر سلفنا افانش په دې کې جدانه او مشاهده ده يكون بالقلب دون العين دا صرف فضل دي دل پسترګو باندې پسترګو خدای الله دې دل نکیږي نه دا په باندې دي مولا صاحب حال اللهم ربنا بنا وفي الاخره رؤيت باري تعالی چې سلور مذهبونه یا اهم مسلې اهم خبرې